السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید د ټول بخیر او عافیت سره. صحت د انسان د بدن د ټولو نه اهم جز دی. د زندګۍ کې دا ډېر اهم کردار ادا کوي. څنګه چې نبی علی السلام فرمایي چې اغتنم خمسا قبل خمس منها صحتك قبل سقمك، چې 15 سيزونه د 15 نه مخکې غنیمت وګڼه. اولې دا چې مرض نه مخکې صحت غنیمت وګڼه، چې کله ته صحتمند یې نو پای کې هر هغه کار وکړه، هر هغه عبادت وکړه چې ستا په صحت په زمانه کې کیږي او د مرض په زمانه کې نه کیږي. دغه شان پکې وایي چې د ځواني دي د بوډاوالي نه مخکې هغه غنیمت وګڼه. نو دغه اعتبار سره مونږ د مدارسو کم نظام چې دی هغه په شعبان او په رمضان کې د چوټیانو وي، د هغې نه بعد بیا ټول کال سبقونه چلیږي. خو چون کې سکال ډیره زیاته ګرمي وه نو موږ په اسد دارالعلوم کې خپله مدرسه کې د ګرمۍ چوټیانې 2 هفتې ورکړې. د څه د وجې نه؟ په دې حدیث باندې عمل کولو د وجې نه چې صحتک قبل سقمک، چې هسې نه موږ ته د ګرمۍ د وجې نه طلبا هغه بیماران شي او هغې ته بیماري ورسي، نو موږ د هغې صحت خیال وساتو، هغې له چوټي ورکړه. دغه شان که بالفرض په نورو داسې ځایونو کې هغه ګرمي ډېره زیاته وي، حبس ډېر زیات وي او پته لګي که موږ سبقونه جاري وساتو نو د هغه به اثر به په طلبای کرامو په صحت باندې پرېوځي او هغه به بیماران کېږي. نو جزئي طور باندې هغې له هم پکار دي چې هغه طلباو له څه وخت چوټي ورکړي، هفته 2 هفتې 3 هفتې، او د هغې نه پس خپل سبقونه شروع کړي، ځکه چې صحت د ټولو نه مقدم دی او د هغې نه پس چې دی بیا سبقونه راځي، عبادت راځي، کارونه راځي، دنیا راځي، نور هر څه راځي. الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب